منګه خپل وزیر اعلی سهیل خان افریدي ته سلام او سلوټ پیش کوو چې د بیمارۍ نه باوجود د مولانا شیخ ادریس صاحب جنازې له لاړو او په دوی مرض د مولانا شیخ ادریس صاحب تعزیت لا او دعا له هم لاړو. منګ دا منو چې دا کمزور وزیر اعلی دی، منګ دا منو چې دا بې وسه دی، منګ دا منو چې دا د زورورو د زور نه دی، خو دا بې غیرته او د اوس هم نه دی. دا پښتون دی او د پښتنو هغه روایات د هغه پښتنو په نقش قدم باندې، هغه قبایلی او غیرتی پښتنو په نقش قدم باندې روان دی. موږ دا منو چې دا زموږ وزیر اعلی کمزور دی، بې وسه دی، لاچاره دی، د زورورو د زور نه دی. خو بیا دې هم دا مطالبه کوو چې د مولانا شیخ ادریس صاحب قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړی شي. سهیل خان افریدي دا ستا د کورسۍ، ستا د منصب، ستا د وزیر اعلی توب ذمواري ده. منګه ستانه دا مطالبه کوو چې د مولانا شیخ ادریس صاحب قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړی شي او هغه دې کیفر کردار ته او دې قوم ته را مخامخ کړی شي. او تا ته په دې خبره باندې سلام او سلوټ پیش کوو چې ته 2 پیرې لاړې 400 ته او زمونږ ایمل ولی چې په 400 کې پاتې کېږي هغه لا اوسه پورې نه دی تللی. مولانا فضل الرحمن دغه جنازې له نه دی تللی او مولانا فضل الرحمن په 2 ورځې تللی دی او بیا یې دا ویلي دي چې موږ به صبر کوو او موږ به د صبر نه کار اخلو، یعنی مزید به موږ نور جنازې او موږ نور لاشونه هم اوچتو. نو موږ وزیر اعلی ته سلام او سلوټ پیش کوو او دا مطالبه کوو چې د مولانا شیخ ادریس صاحب قاتلان دې زر تر زره ګرفتار کړی شي.